ځکه چې څونه پورې انسان حرام خوراکونه کوي د هغه عبادت نه قبلېږي. ناجایز خوراک، ناپاک خوراک، سود، حرام، غلا، د ډاکې خوراک یا کور ته خپلو بچو له دا اشیا راوړي، د دې ټولو بچو ګناه به د پلار په سر وي. بعضې خلک بیا ګیلې کوي، وایي زما بچی په غلطه روان دي. دا ته چې کوم مال کور ته راوړي دا ته په حلاله ګټي، په جایزه یې ګټي، که نه ته رشوت علي، که ته ټوله ورځ غلاګانې کوي، که ته په ناجایزه دا مال پیدا کوي، نو چې ته په ناجایز او په غلاګانو را پیدا کړي او راوړي په دې بچي وخورئ، نو دا بچی به د قرآن حافظ وي، دا بچی به د علومو د احادیثو د رسول الله مبارک عالم وي، دی به د صحیح تربیت او په شریعت لاره باندې روان وي. نه دی چې بس لږ غړ شو هوښیار شو، د سره به یا د شرابو بوتل وي، یا به ورسره چرس وي، یا به د سره حپیم وي، یا به ورسره نور څه وي. دی بیا په سمه لار نشي تللی، دی نه د مدرسې تربیت حاصلولی شي، نه د جومات تربیت دی به په غلطه ځي، صرف د دې وجې نه چې تا پې حرام خوراکونه کړي دي. یا بعضې خلک تپوس کوي زما د دې ماشومانو بچو په دې باره کې څه حکم دی؟ زه ورته وایم د دې ټولو بچو ګناه ستا په سر مالي. داسې خلک شته د جرأتمند خلک، زما د قسم د الله په ذات وي، زه ډېر لوی کتاب د احادیثو ته ناست یم. دونه جرأتمند خلک چې وایي راته چې زما دا کاروبار د حرامو دی، زه خپلو بچو له دا خوراک د حرامو راوړم، زه دونه غلاګانې کوم، دا د حرامو خوراک زه راوړم کور ته. مونږ د مسلې تپوس کوي زما د دې بچي به څه کېږي؟ ته دونه جرأتمند دي، ته د خدای نه نه یېرېږي، ته د رسول الله مبارک نه حیا نه کوي، ته چېرته په جمعه کې یو عالم مخې ته نه کینی، ته د حرامو متعلق احادیث نه اوري، ستا ضمیر تا دونه نه ملامته کوي چې ته جرأتمند دي. 20 کاله ستا وشو، 15 کاله ستا وشو، 13 کاله ستا وشو، ته وایي چې زه د دونه وخت نه د حرام کوم او زه راوړم، زما د بچو به څه کېږي؟ خپل فکر در سره نشته دی، د خپلې بیبي فکر در سره نشته دی، ستا د دې خوراک د وجې نه دا بیبي، ستا دا بچي، دا څونه خلک چې ته پې دا خوراکونه کوي دا جهنم ته روان دي. وزرهم علی رأسک، د دوی ټولو وبال دا به ستا په سر باندې قیامت کې به ورنه الله تپوس کوي. ځکه الله رب العزت خو د جایز خوراک هم انسان له ورکوي، ناجایز خوراک خو نه. یو کس حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو ځای کې ولاړو، مونځ یې کوو، په یو ځنګل کې روانو، نو حضرت علی رضی الله تعالی مانځه ټایم شو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره چې کوم اس دا ډېر شریر و، حضرت علی صاحب وی که دا اس زه داسې پرېږدمه نو د تړلو ځای خو شته دی نه، نو دی به ما نه لرې وتښتي. داسې کس پکار دی چې دی ونیسي او زه مونځ وکړم. په دې کې یو کس رالی، نو چې دا کس رالی حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته زما د اس ونیسه، زه یو 2 رکعاته مونځ کوم. هغه ونیو، په سفر و 2 رکعاته مونځ یې کوم. نو حضرت علی صاحب چې په 2 رکعاته مانځه ودرېده، دی ولګېد د اس د پاسه زین پروت و، دا زین یې خوښ شو، نو دا یې ځان سره واغسته او اس یې هلته پرېښوده لاړ. اتفاقا حضرت علی رضی الله مانځه نه فارغ شو، هغه اس چېرته تلی نه ولاړو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه اس راونیو چې وایي کتل کس نشته دی، نو چې اس ته یې وکتل زین پې نشته دی، بې زینه په اس باندې سور شو او بازار طرف ته نږدې یو بازار و، هلته یې ځان ور ورسو. نو چې لاړې بغیر د زینه سفر نه کوي، د ډېر لرې و، لاړې هغه بازار ته، هلته یې زین اخېسته. چې دوکان ته لاړې، په دوکان کې یې داسې کتل نو په خپل هغه زین یې نظر پرېوته. نو هغه کس ته یې دا مال راکړه. هغه ورته ما سره خو ډېر قسمونه دي، دا والا دا والا دا، وی نه زر نه دا غواړم، وی نه ښه کوالټۍ پکې شته دی، وی زه در نه دا غواړم، وی دې نه ښه پکې شته دی، وی زه در نه دا غواړم، بس د دې قیمت راته ووایه په څو یې خرڅوي. نو دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وایي دا دونه اصرار ولې کوي؟ دا خو دونه ښه نه دی، دا خو استعمال شده دی. وی اصرار ځکه کومه چې دا زما زین دی او زما په اسو، ما به دونه سفر وکړو، خو دا لږ ځای کې مې دلته یو کس ته خپل اس ورکړو، مې ته دا ونیسه او زه 2 رکعاته مونځ کوم. هغه ظالم ما نه دا زین پټ کړو او دا یې په تاجر ته خرڅ کړی وي، او دا اوس یو کس رالی او په 2 درهمه یې په ما باندې خرڅ کړو. حضرت علی صاحب ته وی ما خو دا اراده کړې وه چې زه به یې لږ ګران خرڅوم، خو زه تاله مې په 2 درهمه درکړو، ځکه چې ستا دی په حقه 2 درهمه تا ته پاتې، نو ماله راکړه دا واله. حضرت علی صاحب وله 2 درهمه ورکړل، هغه زین یې ترې واغسته. وی چې زه کله مانځه ته ودرېدمه، ما دا اراده کړې وه چې دغه کس زما امداد وکړو، نو زه مانځه نه چې کله فارغ شم دله به 2 دراهم ورکړم. خو د انتظار ونه کو، الله د په نصیب کې لیکلی هم دغه 2 دراهم وو، بس د اس پرېښود که د اسې بوتلې وې ښه ډېرې پیسې به یې ګټلی، خو نه وي په نصیب کې هم دا 2 وي. هغه والا ما د حلالې ورکولې وې، د دا زین پټ که په تا یې خرڅ کړه، هغه 2 روپۍ ځان له حقه وګټلې چې د کومې 2 روپو اراده زما وه او زما رب اراده کړې چې دله دا 2 روپۍ ورکوم. نو ته ولې غلاګانې کوي؟ ته ولې دا د غلا مال کور ته راوړي؟ ته ولې ټوله ورځ رشوتونه علي؟ ته ولې دا سوچ کوې چې زه به په غلا دونه مال کور ته راوړم چې زه په حلاله نشم راوړلی؟ ما ویلې قسم مې د رب په ذات وي چې ستا په قسمت کې 1 کروڑ روپۍ لیکلي وي په ژوند، الله به تعالی 1 کروڑ روپۍ درکړي چې د ارزي نه وي.
کته په غلا کور ته راوړي او کته په حلال کور ته راوړي، کته د هغې دپاره نوکري کوي، کته د هغې دپاره کاروبار کوي، کته هغې دپاره بهر ملک ته ځي، که هغې دپاره دننه ملک اوسېږي، که ذمهداره چې هر کار ته کوي، څونه چې ستا په نصیب کې وي هغه عمره به الله درکړي. ډېر خلک لاړل سعودي عرب ته، په کلونو مسافریانې وکړلې، واپس چې راغلل هغه هېڅ دې جوړ نه کړل. ډېر خلک داسې ولاړل 2-3 کاله پس هغوی هلته مالداره شو. ډېر خلک داسې وو سره د سعودي عرب د مخې نه درېدلی، بهر ملک ته نه هم په دې پاکستان کې ځان له دکان کولاو که دلته ډېرې پیسې وګټل. ډېر خلک داسې وو هېڅ نه کول. تاسو دا علما نه وینئ، هېڅ هم نه کول. علماو حقه جماعت، حقه کتاب، حقه خپل هغه دین خدمت روانو، د الله په ذات توکل. الله رب العزت ولا ګاډي هم ورکړل، کورونه هم ولا ورکړل، د خلکو محبت هم ولا ورکړ، د خلکو کې عزت هم هر څه ولا ورکړل. ته په قسمت کې لیکلي دي، زما په قسمت کې چې الله څه لیکلي. اوس زه دا هر څه پرېږدم، ولاړ شم دکان کې کښېنم او زه دا کوم چې زه به تجارت کوم، ما ته به دا میلاویږي. قسم دې که په تجارتونو دا راته میلاویږي، دا به الله راله دلته په دې کتاب هم راکړي، دا به الله رب العزت په دې مسلم راله راکړي، دا به الله رب العزت د مدرسې په دې درس د طالبانو سره هم راکړي. دا بېله خبره ده چې زه به بهر ملک ته لاړ شم، زه به دا وګټم، زه کاروبار شروع کوم، دا به وګټم. اخر دا انسان ولې دومره حیرسناک دی چې دی غلا کوي، دی سود کوي، دا نور کارونه کوي. تاسو ته ما په دې خبره کوله چې دونه جرأتمند وای، زما دونه کاله وشو زه د غلا مال کور ته راوړم، او د کار کې دا تفصیل بیانوي، دا نه چې په پټه وای، تفصیل بیانوي چې دا کومه، دا چې وکم دونه شي، دا چې وکم دونه شي، په دې طریقه کوم. بیا د مارکیټ حالات بیانوي چې په دې مارکیټ کې داسې وي، که زه داسې نه کوم داسې وي، که زه په حلالو خرڅوم نو په حلالو باندې ما ته هغه عمره ګټه نه میلاویږي، نو زه مجبوره یم په دې باندې. بیا داسې یو پلان کې ما ته وي چې زه به نن وروسته دا کار نه کوم د غلا. ما ورته دا ما ته یو کس ټلیفون وکړو، ما ته ما توبه ایستې وه چې زه به نن وروسته د غلا کار نه کوم. توبه مې ایستې وه، توبه وی ما ته زما خپل ورور وي چې د الله بنده دا ته څه کوي، په دې ته توبې وباسي. دې نه بغیر روزګار نه کېږي، دې نه بغیر کاروبار نه کېږي، ټپ په ټپه باندې هېڅ به هم نشي کولی. بیا مې دا کار دوباره شروع. نو دا خبرې مې تاسو ډېر د درد وکړلې چې داسې خلک دونه جرأتمند د الله په ذات باندې هغوی هېڅ قسمه اعتماد نشته، د الله نه یاره شته دی.